د تورنزو سیمې د کرکټ لوبغاړي وایي چې د دوی لپاره د لوبو او کرکټ د میدانونو هیڅ تنظیم نشته او دوی په خپلو خرچو شخصي میدانونه استعمالوي. خو د دغې سیمې مخکش وایي چې په تورنزو کلي کې د 15 لکو روپو د میدان جوړولو پریکړه شوې وه، خو تر اوسه پورې دغه رقم نه دی جاري کړی شوی او د لوبو میدانونه لکه د مخبرې منظر وړاندې کوي. دلته ولاړ یو ځوان دلبر رادیو ته وویل چې دوی په خپلو خرچو شخصي میدانونه د کرکټ لپاره استعمالوي او هغوی ترنه کرایه اخلي چې دا د دوی د وس نه بهر ده. دوی غوښتنه وکړه چې باید د لوبو محکمه دې په دې کې خپل رول ولوبوي. ګورنمنټ نه زمونږ دا شکایت دی چې دلته دا شی نه مونږ ته اویلیبل دي، خو چونکې دلته زمونږ پریکټس نه کیږي او بیا مونږ پرایویټ ځایونو ته لاړ شو، هلته مونږ نه 1000-2000 روپۍ ماهانه فیس اخلي او مونږ ته ډېر زیات مشکلات دي. په خپل کلي ګاونډ کې راته ګراونډونه او داسې نیټونه اویلیبل دي، خو چونکې ګورنمنټ په دې باندې څه نظر نه غورځوي چې دا مونږ ته راکړي او مونږ د پرایویټ ځایونو نه بچ شو. دلته په دې میدان کې ولاړ د تورنزو سیمې یو مخکش پیر خارس تورنزی دلبر رادیو ته وویل چې دې ګراوند لپاره 15 لکه روپۍ ټاکلې شوې وې، خو ولې د پاکستان تحریک انصاف حکومت یې نه جاري کوي او کو جاري کړی دی نو دغه میدان بیا روان ویجاړ ولې دی؟ دا چې زمونږ بدقسمتي ده او ډېره غټه بدقسمتي ده چې په دې ځای باندې کم از کم 45 لک روپۍ ویله دي. دا چې د صوبایي ګورنمنټ فنډو دا دوه پکې دغه وي حالونه دي، دا باقي جی دا اله 2 کال جی د دې زیو شو. تاسو جی په خپل باندې وکتل دې کې جی مونږ چې کم زمونږ دغه چار سره ډي سو صاحب تحصیل الله صاحب مونږ ولا راوست چې بي دا ټیکادار دی دا ته دغه هغه ډیر دغه کول نن کومه سبا کومه چې جی ټیکادار تل دی ما ته کو چاوي د غیم پیوخ کې سکیورټي پیوخ کړه او کار جی ختم شوی دی. خو دغه جی حل زمونږ دا جی د کرکټ د پاره زیو او نه پکې نټ ستا دی الته وګوره جی کېری نشتا بس هم د قال لږی او دا زموږ ډیره لوی بدقسمتي دي چې لکونه روپۍ رالل خو یې جی دغه ونه شو چیکن بیلانس پیونه شو. دا په داسې حال کې د چې تیر ورځ د لوبو د محکمې ځلي افسر تحسین الله ویلي وو چې دوی د ځوانانو د وړاندې کولو لپاره هڅې کوي، خدای نه و پړه کړي چې په مقامي کچ دوی څه ګامونه پورته کوي. علب خان شیرپو دلبر نیوز تورنزه.